رب العالمین منگتا یوسو لوی نعمتون را کړی دي چې دا نعمت د دنیا یو قوم سره نشته. یو پاغه نعمتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اقدس وجود دی چې پټولو پیغمبرانو کې د لوی درجه پیغمبر دی او د ټولو انبیاء او رسولانو سردار دی. دا لوی نعمت په مخ د ځمکه صرف الله مونږ لرا کړی دی دې امت له، او د دې امت نه ما سوا نور امتونو سره د حضور پاک مبارک په شان لوی نعمت نشته. پیغمبران خدای هر قوم لرا لیږلي دي او هر پیغمبر د خدای نزدې او بهترین او الله ته خوښ شخصیت تیر شوی دی، خو د حضور پاک مبارک په شان لویه مرتبه د چام نشته. دویم لوی نعمت چې مونږ له الله را کړی دی هغه قرآن شریف دی. آسمانی کتابونه د قرآن شریف نه مخکې نورم راغلي دي او هر یو کتاب په خپله زمانه کې د هدایت یو ستوری و یو رڼا وه. ځکه ټول کتابونه د الله کتابونه دي، که تورات دی او که زبور دی او که انجیل دی او که د هغې نه علاوه نورې صحیفې دي. د الله کتابونه دي او د هدایت ستوري او رڼاګانې دي، او کم امت چې په دې کتابونو عمل کړی دی ایمان یې راوړی دی خدای د هغې حیا ساتلې ده. او کم امت او کم قوم چې د خپل پیغمبر او په هغه راغلی شوي کتاب ایمان نه دی راوړی عمل یې نه دی کړی، هغه لکه د عادیانو او سمودیانو او د فرعون د قوم په شان خدای برباد کړي. نو دویم نعمت قرآن شریف شروع. دریم لوی نعمت چې الله مونږ له را کړی دی او دا د یو ملت نشته هغه بیت الله شریف دی. په دنیا کې څه قومونه دي چې هغوی بیت المقدس ته مخ کوي، اول ته خپل عبادت کوي، څوک مشرق ته مخ کوي، څوک بوتانو ته مخ کوي هغې ته سجدې لګوي، او څوک د اور عبادت کوي، او څوک ګوتم بت ته سجدې لګوي. موږ له چې الله کوم لوی کور را کړی دی عظیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وهدی للعالمین. قرآن شریف کې الله فرمائی چې په مخ د ځمکه ړومبې د برکت او د هدایت ډک کور هغه کعبه مبارک او بیت الله دی چې هغه ما په مکه مکرمه کې جوړ کړی. دا دریم لوی نعمت تیرونو خدای پاک دې زمونږ نصیب کړي. په دې دریو واړو نعمتونو به زمونږ ایمانی یو خدا شو، په قرآن به هم زمونږ ایمانی او په رسول الله مبارک به هم زمونږ ایمانی او په کعبه به هم زمونږ ایمانی چې دا د خدای کور دی، په مانځه کې ورته مونږ مخ کوو او مونږ ته طواف کوو او زمونږ د حج او د عمرې غوندې اهمو عبادتونو ورسره تعلق دی. دا درې واړو باندې رونو زمونږ ایمان دی او د دې درې واړو به مونږ مسلمانان عزت هم کوو، قدر به هم کوو. که د حضور پاک قدر چا ونه کړي به مسلمان نی، په ژوند به هم د حضور پاک قدر کوو او د وفات نه پس به هم د حضور پاک قدر کوو. دا د ایمان نښه ده. په ژوند خو د حضور پاک دومره قدر و قرآن شریف کې الله فرمایي رسول کریم ورته ویلي د عزت پیغمبر او نور صفتونه مولا الله کړي دي. او قرآن شریف کې الله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که یو سړی ګناه کوي او ګناهګار دی بیا دا هغه ګناه د الله په دربار کې معافي وغواړي چې خدای ما ته دا ګناه معاف کړي،
او بیا راشي نبی علیہ السلام له او حضور پاک ته وایي چې دا الله رسوله ما گناہ کړی دا او دا الله په دربار کې مې معافي غوښتې ده او تم راله د خدای نه بخښنه وغواړه. نو قرآن شریف کې الله وی لوجد الله توابا رحیما، دے انسان تبا اللہ گناہ مبخی و مزید رحم بم پیو کی. دا لوی عزت دا حضور پاک کہ دا انسان دا گناہ دا پارا دا اللہ نا بخنا غوار چی اللہ دا انسان او بخا او اللہ وی چی نبی علیہ السلام والا بخنا غواری او بیم بخم او زیاد رحم بم پیو کم. دا لوی قدر دے. دویم قدر ایسا دے قرآن شریف کے اللہ وی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وی اے خپل پیغمبرہ کہ ترسو تپد خلقوں کے موجود عذاب بنور کو کہ دی ہر سا چاقے و نا چاقے او گڑے وڑے کئی ہو چی ترسو پکتا موجود دی لبزا عذاب نور کو او که ترسو تنے دی دا اللہ پا دربار کے استغفار وئی او دا بخن درخواست کی نو بیا مولا عذاب نور کو. نو دا حضور پاک جسد اطہر او مبارک وجود دا عذاب دا پارا ڈال لے ترسو چیغیو پا صحابہ و با عذاب نراز. نور برکتون دا حضور پاک دا جن دیر زیادتی لگنری او یو برکت دا حضور پاک عزت دام دے چی کپا جندی کپا مرگی درود شریف بپوے. قرآن شریف کے اللہ وی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی، اللہ وی زم پہ خپل رحمتو نرا لے گم او زما فرشتین دا رحمت سوالو نکی کہ خدای رحمت پہ رو لے گے. یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے مسلمانانو تاسم پر اختلی پیغمبر درود وائے و سلام پہ وائے. دا پا جن باندے ہم پا دنیا کے او دا دنیا دتلون پس دوالو کے دا دا حضور پاک لوی برکت و لوی قدر و لوی عزت. دا سے دا کنا یو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام مبارک کے او صحابی راغے ویدہ اللہ رسولہ هذا السلام قد عرفناه ویدہ سلام کو من پیجنو لکہ منگراشنو تاتوائیو السلام علیک یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا خو پیجنو. و کیف الصلاة علیک دا اللہ چوی درود پی ہوئے دا درود سشیدے پدیم پوئے کا حضور پاک ورطو فرمائل دا سوایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او داغا پا اولاد دا سے رحمتون نازل کا لکا سنگ کتاب ابراہیم علیہ السلام او داغا پا اولاد رحمتون نازل کر. نمارونو دا دا حضور پاک لوی عزت تے چہ اللہ و عزم پہ درود وے او زما فرشتیم پہ وے او تاسم پہ ہوا ہے او دا کا حضور پاک پا دنیا کی منصر موجود ہوں او کا حضور پاک پا دنیا کی نشتا او دا اللہ ملاقات لآخرت تتل دنہم گورے. یوزل حضور پاک کو فرمائے وی سوک چی پا ما درود شریف وی اس او ما تا مخامخ ادریگی درود شریف نو الزعورم او ککل زبیا وفات شم او یو انسان پا ما درود شریف پوی ما تا اللہ را رسی من صلی علی عند قبری سمعته کہ سوک زما دا قبر پخوا کے پا ما درود ویزے اورم ومن صلی علی نائیا او کسوک پا ما دا سی درود وی چی دے مانا لرے دے ابلغتہو نو ما تا غم دا فرشتو پا ذریعہ را رسیگ. ان للہ ملائکتن دا اللہ فرشتی دی سیاحین فی الارض پا مخدز مکا چکر لگئی یبلغونی عن امتی السلام او چی کم دے دا ما امت پا ما سلام او درود وی ما تے اغا فرشتی را رسیگ.
یو صحابی و تویوی دا اللہ رسول دا وفات نا پس خو بیا ستا اڈو کے وجود خوری شوی نو تبا زمون سلام سنگا اور سنگ بدر رسیگی حضور پاک فرمائل ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی خدای پزمک دا حرام کړل چې د پیغمبر وغوخه بخوري د پیغمبر وجود او غوخه دا غي خوراک پزمک حرام ده دی نبی اللہ حی یرزق بالحدیث کے راضی وی دا خدای پیغمبر جم دے دے دل خدای پاک روزی ورکے دا دا حضور پاک لوی عزت تے لوی برکت او زمان قسمی کا تاسو لارے خدای مدینہ شریفی تبود نو تاسو با دا حضور پاک دا لوی عزت ہوئی دا دنیا خلق پسون و زرگون و خلق پا باب السلام تبا ولاری او ورزی با درود شریف لمخامخ او چکل گن شناغی اگا دروازی تا پلی و تڑی سوک نپریدی نو بہر پدانور کے دا دنیا خلق ولاری پدی انتظاری چی ما تلا روشی و زورشم او خکولی پیغمبر باندے مخامخ سلام و امو درودون او چکل دروازہ غی بند کی سوک نپریدی یا دا مانزو وقتی او یا رشی نو خلق پا نور دروازو رانا نوزی باب صدیق دے او کباب عمر دے پدا کے دروازو خلق کوشش کی چی وردن نشی او زان رسی او پخپل خکولی پیغمبر سلام اچھے دا حضور پاک لوی سعادت او لوی برکت یو حدیث پاک کے راضی من حج فلم یزرنی اگا چاچے حج کو زما ملاقات انکمال رانغی فقد جفانی نو ما سر وفاو نکلا ما سر جفاو کلا ما سر میناو نکلا او ما سر بیمین توبو کدے خو نکلا دا دی وجنا دا سعودی حکومت اسم دا انتظام ساتلے دے کہ سوک حج کئی نو یا مخ کے دا حج نو یا دا مخ حج درستو اغی حاجان صاحبان مدینہ شریفی تلیگی نو دا اغی دیری وجی دی یو وجہ خویدار چی مدینہ منورہ کی با اتر وزی سلویخ منزنو کی او پا یو حدیث کی امدقہ سے راغلی دی کہ چاہ مسجد نبوی کے سلویخ منزنو کل امام سارا پر لپسے دا حضور پاک شفاعت امیدوار و یغیب و شفاعت کی نو یو خواہ سلویخ منزنو پا کی خلق پورا کی دیم بیت اللنبی منز داغی ثواب پا بیت اللہ کے زیاد تے یو پلک داغی ثواب دے او بیا دویم نمبر پا مسجد نبوی کی دا منز ثواب زیاد تے پا یو روایت کے 50 زر راغلی دی او پا بلکہ زر کرت راغلی دی چی یو منز پا 50 زر او یا یو منز پا زر حسابی کی زرم دیر شیر نو یو سلویخ منزونا پورا کی اتر وزی تیرے کی ہاں جان صاحبان او دویم پا کدا فضیلت حاصل کی چی دا منزونو ریلوے وزن دے یو منز پا زرگوی صحابی گی نو سلویخ منزون حساب کا وسونت جوڑ شو او دریم لوی خبر ادا چی دا حضور پاک ملاقات کئی ساتھ پا ساتھ زخو مرگر و تویم گوریدا لوی مقصد دے چی تاسو راغلی دروازے کہ دو دل دری دل نیخو چی یو دل دا حضور پاک ملاقات لوردے او سلام پیچو او خواندم کئی طول خلق کوشش کی کہ مازان دیر ورنز دیکھنے حالانکہ کہ سوک ورنز دینی دغی تا مواجہ شریف ہوئی کہ دا سوک سلام اچھائی او لگ لرم ولاری ناغا فیدہ ورطا حاصلی زمونگا دا انسان پا منس کی دیوال روکاوٹی لکہ دا دیوال ناغی غالمات سے نخیاری کدا دیوال اخواشنو بیانا تخکاری یا یو صادر پرده دا نو ما تا دا پردین اغی غالا سنخکاری خو کدا پرده خواشی بیارا تخکاری او دا کشف خاوندان اغی تک دا کشف چی حاصل شی بیا ورطا دا پردی ختمی دا پردی خود دا پردین پور غالا نظر لگی او حضور پاک مبارک تا چی مہامخ سوک ادری گی نو دا غو دا غا سلام ویون کی منس کی بیا پردینی دا بنوے چی دا خو پنجرہ مبارک دا او دا پنجرے نا پس بیا دیوال دے اور دیوال دا پاس غلاف دے نو دا دمرا او دا تلر والارم نو دا ما دا درود شریف بسنگ واوری او پا ما بسنگ خبردار شی
نہ دا پردی بیا خدای پاک التا ختمے کے حضور پاک مبارک یو امتی تا خدای پردے کا لختمے کشف و تکیے گے نو حضور پاک تب پردی سنگ پادشی دا پردے خدای پاک ختمے کے حدیث پاک کے راضی کی سب پا قبر کے خود رشی نو فرشتے ودرا شی تپوسونتے کئی مر رب کا رب دے سوکتے دین دے سدے او بیا حضور پاک مبارک ورتوخی پردے ختمش ما تقول فی حق هذا الرجل دا سڑے کے داتا تخکار یا دا پا حق کے بتا سوے نو چی دا پی ایمان روڑی نو خدای بہتالا کے وروا چاہی دے بہوی چی دا خدا ما پیغمبرو ما پی ایمان روڑی نو بعض علماء وی مخامخ بہتا خدای رسول اللہ مبارکو خی پا قبر کے او دا دو دا مدینی منوری پرنن کے سمر پردی دا پردی بخدای پاک ختمی کی او چی منافقی اغت ملک خدای دانا چاہی اب وہی ہے لادری نہ پوئے گا ما تا پتہ نہ لگی جدا سوکتے یا کافر اب وہی ہے لادری ما تا پتہ نہ لگی نہ پوئے گا جدا سوکتے زمارو نو حضور پاک مبارک لخدای پاک دے لوی عزت ورکرے لاک سر گورم اگر پولیس والا چکل راش دا ویل تا ڈیوٹی وی دی دا پارا ولالی چی سوک زیادتیو نکی یا خلق رش جوڑ نکی ناغی یا خلق رو باسی چی سوک سلامو کی ویو زیو نو ما دیر کرتا لیدری یو ذل نا دیر کرتا دا کم پولیس والا چی ڈیوٹے بدلی گی و نمی رازی نو دی علم راشی حضور پاک تو دری گی نو سلام بیواچے دیکھو خلقو تشاک بیا ورشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو دری گی پاک سلام واچے او بیا اقواشی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سلام واچے دا مانزه پا وقت کی ملی دلی ال تک خدای پاک منزم سڑی تا نصیب کی نو سپون تیاری نو خام خاچی منز کے نو شابد نبی علیہ السلام ترازی سب کو نمگڑ سڑی نشی پری خواہ دے لیکن پاگا جنگلی مبارک نا دن نچی دا کم پولیس والا او یاد عالمانو ڈیوٹی وی قسم نماوتا که دا مانزه پا وقت که غیر حضور پاک مخی تنود ریگی چه غیر تا مشاره نشی یا خی طرف تشی و یا گس طرف تشی نو پا مانزود ریگی نمر لوی عزت دا بل چاشتا جواب را که نیست دا دنیا کا غٹ خان دے او لوی جرنیل دے او لوی نواب دے او تالا ڈوڑیم در کئی او تالا کورم در کئی تالا رزقم در کئی مخ پا مخ بیزت کیا کچھ شاعتا چنو کنزل ورپسی خلق کئی او دا حضور پاک کی ذات آغا پا حیات کے موچے پا دنیا کیو او دا غی دا وفات نا پسم دے او پا محشر کے بمی او پا قبر کے بمی او پا جنت کے بمی او خدای دے ولا دا عزت نورم زیاد کی دا بانگ کی سڑی ہوئی نو دا بانگ نا پس یو دعا دا اللہم رب هذه الدعوت التامت والصلاة القائمت اللہم یا اللہ تدا دے بانگ ربے دا بانگ یو دعوت تے خلق منزل رابلی دا تا خلقو تا اللہ خولے او دا خلقو پا جب تارا استے دے او خلقو تاورے او خلق پا دے بانگ تراولی دا سی دا کنا والصلاة القائمہ او دا بانگ چی دا منز دا پارائی دا آغا منز ربم تے امونز تالا دے امونز تامون تا خولے دے امونز تا طریقہ تارا تویلی دے نو گورا دا دے بانگ ربا او دا دے منز ربا دا سی منز چی منسوخ کی گی بنا ثابت تے آت محمدن الوسیلت والفضیلہ خدایا نبی علیہ السلام لا نزدیکت ورکے دعا کو منگا او بہتری والا ورکے وابعثه مقاما محمودا مقام محمود تے ورسے الذي وعدته جتا وسر وعدہ کرے اس کا منگ دا دعا کو کہ کہ اللہ چ وعدو کی خامخے پورا کہ راسدہ کنا لیکن حضور پاک وی چا بانگ وورے دیا بانگی ہوئے او دا دعا ولستا دا سفارش پما لازم دے خامخاب ولکو مقام محمود کم زیدے حضور پاک فرمائی کہ ٹول پیغمبران دا سفارشون نویزارش ہر یو پیغمبر ہوئی چیزا خو سفارش نشم کولے او دا خلق مال راشی نویزا با مقام محمود دا اللہ دا عرش لان یو اعلی بہترین محل دے التبور داخل شی نو التبا زبیا سفارش کو
او داسې حمدونه او ثناګانې دي چې اوس راته یادې نه دي، ابه ما ته الله په دا زړه کې راواچوي. نو د دنیا د اور وضو برابر اوږده سجده به ولګوم. نو الله به راته وفرمایي زه اوس پاسه قل وایا چې ته سوې، نو هغه به منلی کېږي. او چې څه سفارش کې قبلیږي به، او چې څه سوال کې نو قبلیږي به. زما ورو د عزت دی که نه دی؟ نو دا مې دې پورې خبره کوله چې د دواړو جهان او مبارک سردار له خدای ډېر لوی عزت ورکړ. کمې خاورې سره چې نسبت دی، فرمائی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. وی زما د کوټې او د منبر په منځ چې کومه ځمکه ده، دا د جنت د باغچو نه باغچه ده. منبری علی حوضی، او زما منبر د حوض کوثر په غاړه باندې پروت دی. نو په کومه ځمکه چې حضور پاک منځونه کړي دي او کوم ځای ناسته کړې ده، وی د جنت د باغچو باغچه ده. علما وی دا ځمکه به خدای د قیامت پر ورځ راوالي او په جنت کې به کېږي. او دا منبر چې کوم ځای حضور پاک په هغه منبر باندې تقریرونه کړي دي، د منبر د ځمکه به الله راوالي د حوض کوثر په غاړه به کېږي. نو چې سړی هلته لاړ شي، نو دا دعا دې د الله نه وغواړي چې یا الله په دنیا کې د جنت ځمکې له راوستم، نو پروردګاره په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي. الله ته ګرانه خو نه ده، اسانه ده. او په دنیا کې د منبر خواله راوستم، د حوض کوثر ځمکې له دې راوستم، نو خدایه په آخرت کې مې د حضور پاک د مبارک لاس حوض کوثر نصیب کړي. مبارک استنی دی پکې او مبارک ځای دی. هر انسان کوشش کوي چې 2 رکعاته مې پکې وکړي. دا ټول لکونه خلق ځان رسوي. الکه کم وخت کې به رشني، یاره د شپې رشني، نو خوب خلق پرېږده د شپې ځان وررسوي. یاره کم وخت به رشني، یاره 11 بجې ټیم کې به رشني، 20 کاره پرېږدې ولته ځان رسوي. بل وی الکه د ماسپښین د مانځه نه پس دغه وخت کې پکې رشني، یاره ډوډۍ به خپل کار کوي خو چې ځان ورسوم او 2 رکعاته پکې وکړم. دا د هغه خوري عزت دی چې کومه خوره کې حضور پاک سجدې لګولې. نو د خپل پیغمبر به څونه عزتي تلاوتونه پکې کېږي. او زما دې په خدای قسمي چې سړی کې لږم سوچ او فکري او دا سوچ کوي چې خدای دا کم ځای دی، دلته به حضور پاک ناسته کوله، او دلته به ورسره حضرت ابوبکر صدیق، او دلته به ورسره حضرت عمر فاروق، او دلته به حضرت عثمان ذو النورین، دلته به حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو هریره، عبداللہ بن مسعود، او دا مبارک صحابه کرام به تګیر چا پیر راتو. دا هغه خور دی، دا هغه میدان دی چې په زرګونه فرشتې اوسم هلته کوزیږي او د رحمتونو نزول کیږي، او چې ته دعا کوې نو دا فرشتې ورباندې امین وي، په زرګونه فرشتې ورباندې امین وي. دا د حضور پاک عزت دی که نه؟ جمعات ناشنا جمعات په ټوله دنیا کې د مدینه منورې د جمعات پشان خشته جمعات بل نشته. ښکلې جمعات، صفا جمعات، اعلی مزیدار، د قالینونو ډک، یخ بهر به ګرمي وه او دننه په جمعات کې خشته ایئر کنډیشن د یخني ده پکې. او په لکونو خلق، په زرګونو نه په لکونو خلق پکې مونځ کوي. دا څه لدي دغه جمعاتونه خو ډېر دي، دا د حضور پاک مبارک جمعات. او د جمعات نه بار چې کم میدانونه دي، خدای د سعودي حکومت لم ډېر خیر ورکړي. زه خو فهد ته ډېره دعا کوم، ځکه دا ټول خدمت هغه کړی دی. د جمعات نه بار میدان دی، مخکې به پکې ګرمي وه، اوس یې پکې چترۍ لګولې دي. 1 انچ ځای پکې داسې نشته چې هغې کې د سړی مونځ نشي کولی. چترۍ لګېدلې دي، هغه چترۍ راغونډېږي چې کله یخني شي راغونډې کې او چې نور شي نو کولوي کې، نو خلک بارم منځونه کوي او دننه منځونه کوي. او دومره غسلخانې پکې جوړې دي چې چاته پکې هېڅ مشکلات نشته. دا په لکونو خلک اودس کوي، دې ته مشکل نشته چې ګنې ما ته به مونځ به رانهدار شي، ما ته به د اودس موقع میلونه شي، یا د استنجا یا د لوی اودس ماتي، او یا د غسل ضرورت مې راغی او ما ته ضرورت 4 چته او 15 چته او 6 چته لاندې غسلخانې جوړې کړې.
نوی اس جوڑ کړي نوی بقی طرف تا شپک چتا پزمکا کې دنه غسل خانه او دومره ډېر د پړومبي دل ورلم یو مرګري ما ته ویلاندې دلته غسل خانه نوی جوړ شوی دی چې ورلم دنه ورننه وتم ما یې خدای وزبت پته ملاره دا سے ناشنا غسل خانه دنه رته هوا لګېدلې دا دون عزت حکومت ولې کوي په اربونو کربونو ډالر او ریالونه لګي دا د حضور پاک د میلمنو عزت مکہ مکرمه کې روجماتی وي او په مدینه منوره کې دواړه د خوندې د بیت الله ګور خپل عظمت ته او خپل عزت ته هلته هغوی لږه زیاته سختی کوي او مدینه منوره کې لږه معمولی نرمي کوي د مازدیګر د مانځه نه پس هر دو صفو په منځ کې دسترخوان وغوړي عربو درخواست ورکړي چې زه به دا خدمت کوم ای ولا قبول کړي دار چې خپل درستخوان نوکران براشي درستخوان به وغوړي او د مازدیګر مونځ ته لږ وختي کېږي 4 بجې کېږي 4 بجو نه 15 او شپږ او د 7 پوکم 7 بجو پورې دا پوکم 3 غنټې دا جمعه ټول په تلاوت گونج دی اسم نشتا مازدیګر نه پس خوب نشتا د ماسپخین او مازدیګر په منځ کې خلک خوب وکړي او د سارم خلق د اشراق نه پس څوک مخکې یا وروسته ویده شي لیکن مازدیګر نه پس 4 بجې 15 منټه کم د پاسه چې مونځ شي او پوکم په 7 بجې به بانګ وي دغه وخته پورې دا پوکم 3 غنټې ټول مخلوق لګیا د قرآن شریف تلاوت کوي اکثریت خلق پکې دا دي چې هغوی دا قرآن شریف کې دا کم تلاوت کوي د دې ثواب رسول الله مبارک ته بخي د دې نه لوی عزت بل شته او بیا چې کله تلاوت شروع دی هغوی هغه دسترخوانونه کولو کې د پلاسټک او د زمزم کولرې پې کېږدي ډبل لوټی پې کېږدي ماسته پې کېږدي مساله پې کېږدي او کجورې ورباندې کېږدي قسم قسم کجورې او چې روجه څنګه ماته شي بانګوی روجه ماته شي په 10 منټه کې دنه ټول دسترخوانونه راغونډ کې ختم داسې نیټورک عجیبه نظام دی چې په 10 منټه کې دا دسترخوان خورېږي مو دې کې خوراک هم کېږي او دا راغونډېږي مو دا بار وړل کېږي جومات صفا پاک سترا او چې څنګه ماښام مونځ شي نو هغه دغه والا مشین والا ګرځي په قالینونو مشینونه ګرځي که څه لاندې پروت وي چې هغه صفا شي دا لوی عزت ته دی جومات چې خدای ورکړی دی او د مسلمان په زړه کې د حضور پاک د میلمنو چې کم خیال یې ښودی دی په خدای قسم که مازدیګر ته لاړی د حضور پاک سلام دی وکړو نو خپل درستخوان ته به ډېر په زور ځان رارسئ لار کې یو نیسي او د تماشومان بچی ګرځي دا واړه واړه بچی یو به د مټه نیسي او راته وایي ما سره روژه ماته دې لاس کې د لاس ورکړي پرېږدي دی کم د هغه نه چې ځان خلاص کړي چې نه مال ته کې سامان دی واده ده بل دې رانیسي ما سره روژه ماته کا بل دې رانیسي له پخواری به خپل دسترخوان له ځان رارسئ ما وی دا اسم نشتا دا څومره لکونه خلق د حضور پاک مبارک میلمانه دی د خلقو پړه کې چا چولې چې شابه کجورې ولا راوړه څوک ولا ډبل ډوډۍ ماسته راوړي دی میلمانو لا او چا بچی رستری دا میلمانه پر از خپل درستخوان مېمون خو چې میلمه لري وینو او رو جما دي د په وخت پاتې نو زر سترګې ښکته کو دروازه بند څوک را نشي را پیښ نشي روجه را سره ماته نه کی سره دې چې څومره ثواب دی پکې او هغوی په زور یې رابلي په مینت د مانځه نه پس به بیا درستخوان قسم په خدای د عربو دا یو صفت عجیبه دی د خلکو نه دا وړې وړې ټوکړې پاتې شي د ډبل لوټی او دا کجورې پاتې شي نو چې دسترخوان غورځوي نو هغوی زر زر راغونډې کړي دا راغونډې کړي پلاسټک ګوتې نیولې هغې کې خلک واچوي چې دا ضایع نه شي قسم دې دقه وړې وړې ټوکړې هغوی پخپله خوري دي او اورېدلې مې د ځان سره کور ته وړي په خپلو بچو ښځو یې خوري حالانکه خو ارپتیان دی هغوی دې ته څه ضرورت دی په خلق کې ویشي دا د روجماتي د خلقو دا پسخورده دا وړې وړې ټوکړې او دا کجورې بیا دسترخوان لګي په خپله یې خوري په خپله ورته کښېني بچي ورته کښېني هغه نوکران ورته کښېني پاتې شي کور ته سبا هغه ټوکړې واپس نه راوړي تعالی نورې به راوړي هسې پې خدای نه دا آباده کړ دا د نبی علیہ السلام مبارک عزت دی که نه لوی عزت دی
امام چې بکله قرت وی ہے او بیا د حضور پاک متعلق ذکر به پکې راغی، ما به یا الله دغه د نبی علیہ السلام بیا اوري. او بیا چې په تراو کې دعاګانې کوي، هر تراو کې په دعاګانې کوي، او اخیری عشره کې به امام قیام اللیل کوي، تهجد په جمع کوي، ټول شپه د عبادت یې خدای مولا بوله، ټول شپه د عبادت. ماسخوتن به تراویح شروع شي 11 بجو پورې څه کم، بیا په 1 بجه به قیام اللیل شروع شي تر 3 بجو پورې، یو اوږده اوږده سجده. او بیا حذیفی صاحب له خدای عمر ورکی په اخیری ورځ چې مونږ کاو دا ځکه چې خپې مو پړسې دي چې سلام مو ګرځو 2 رکعات په 15 منټو کې کړو، 15 منټو کې 2 رکعات ما په دې غړې کړې. او سپینګری بوډا دی، بوډا زمونږ بوډاګان مسکم ځای کوي، کور کې کوي، او چې راشي نو غاړه ته ودرېږي نو په ناسته کوي. سپینګری بوډا دی په 15 منټو کې 2 رکعات منځ کو. ځوانان تنګ شي هغه نه تنګي، 4 رکعات د ماسپخین او د مازدیګر په 15 منټه کې کوي. ما غړې ته کتلې 15 منټه کې 4 رکعات د ماسپخین منځ کوي، او په 15 منټه کې 4 رکعات د مازدیګر منځ. داغی سون عزت تیرونو دیر لوی عظمت تیر بیت اللہ، کہ بادشاہ دے او کہ گدا دے، جامع بے سپینے چولی سپین 2 صادرون او تاویگی بتے، ما اللہ لوی ذات دے کدا دے نوی کڑے نو چابا پا پتلون کی تواب کھاؤ، او چابا خشتہ در خمو جامع چولے او تواب بے کھاؤ، او بادشاہانو بخپل قیمتی جامع چولے وے، او غریبانان بو تخپکے دل چے خدایا زمادی جامو تو گورو ددتو گورا وینا ټول بدا کپن 2 صادرونه. که بادشاہ دے او که گدا دے او که دا سعودی بادشاہ دے او که دا پاکستان دے او که غریب دے، یو شان صادرونه کی بدے لگ گئی عمرے تواب بکے. او دانشتا چی بادشاہ با یو چکر و یو غریب با ووئی، ټول با وو چکرے ہوئی. دا پکی نشتا چی بادشاہ دے حجر اسود نخکولی، دا خو بادشاہ دے او دا نور دے خکولی نا ټول بے خکولی. دا پکی نشتا چې بادشاہ با صفا مروا کے منڈے نوی، دا غریب بے وی نا ټول با وی. دا پکی نشتا چې بادشاہ خو محتاج نه دعا بنا غواړي او غریب دے غواړي، نه بادشاہ با دا ټول نمخ کے ورته جاړي. یو شان خدای پیدا کرو پدی ملتزم چې کم رشی. اللہ اکبر. دا بیت اللہ مبارک دا دروازے نہ حجر اسود پورے تا تا موقع نہ ملاوی فزور باورزے او ځان بزائے او یو جڑا دا یو جڑا ہر سڑے محتاج دے اللہ یو جڑا دا جاڑے با اللہ او دا ناوی مبارک اعلان میزاب رحمت التکی دا خلق لگئی او دا مخکل یو دیوال پورے مگو دا بل مخکل بل دیوال پورے او جڑا دا آخر سوالم کئی او دا دنیا سوالم اول تب دا دوار سوال کے جواز را دنیا بنکی. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. صرف دنیا غواری گور خیرت کی بیسانی. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. درست اللہ صفت کے وداغ خلق دی لبا خدا دنیا مور کی آخر بمور کی نصیب مما کسب. حجر اسود ارسل غریب دے و کماندار ہے او که خد دیتا نگوری چی دا خود سلو پدا مینس کی وردن اگر چی خد دا سلو پا مینس کی وردن گناہ دا دے مین دا شوق دے لپٹا تیل تا پرتائی سادر تیل تا برود دے ما شمان بوداگان سپینگیری بودا کوشش کئی الکمری پاکے مرد شم خوچ دے حجر اسود لونش. حضور پاک فرمائی الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض. حجر اسود پا مخدز مکدا سی دے لکدا اللہ خیلاس دا اللہ لاسونا نشتا دے تعظیمن دیل دے خلیا وڑا دا سے بکی لکا چی ما دا اللہ مبارک لاس کل کرے او چی دا اللہ سوک تعظیم کئی اللہ پہ خوشا لے گی. دا حجر اسود پا تعظیمم اللہ خوشا لے گی. دروازے تور لاسونا ور اچت کی او دوی خدایا ټول درونه میں پریخی رستا دے در لراغلے کور میں پریخی دی بچی میں پریخاؤدل خدا میں پریخدا جیداد او مال میں پریخاؤد
دوستان یاران میں پری خودل زرگون ملتال راغلب نو دا خدای نه غیرتی ذات بلشتا دا ټول تاویږي د بیت الله او دا ټول بیت الله ته ورته غاړو جو دا کان ښکلی او دا ټول د صفا او مروه په منځ کې منډې وای د دې نه لوی عزت بلشتا نشته. درې څیزونه مې درته ذکر کړل، قرآن شریف، حضور پاک مبارک او بیت الله. دا درې واړه د خدای لوی نعمتونه دي او درې واړو له خدای عزت او برکت ورکړي. د درې واړو چې چا کلم بې عزته اراده کړې د خدای ذلیل کړي. ورونو ګوره یو شرط پکې شته، د حضور پاک د بې عزته چې اراده کړې ده خدای رسوا کړي، او که د بیت الله د بې عزته اراده شوې ده الله رسوا کړي. ابرهه راغی، ابرهه یو لوی د حبشې بادشاه لوی علاقه فتح کړه، یو علاقه او بل علاقه. یمن یې فتح، د یمن بادشاه تابع شو، جنگ یې ورسره ونه کړ. نو هغه ته وی چې خطا زما تابع شو جنگ دې ونه کړ نو زه ستا له یو عزت ترکم. ستا په یمن صنعا کې یو خشته محل جوړو، یو خشته محل یې ولا جوړ کو، او دا محل به داسې وي چې د دنیا خلق به دلته راځي، او خلق یې مقرر کړل بیت الله له به نه ځي دلته به راځي. څنګه خلق بیت الله ته حج لځي او طواف او عمرې لځي، وی بس دغې له به نه ځي د بیت الله مقابله کې ولا کور جوړ که په صنعا کې یمن. مسلمانان خپه شو. یو مسلمان هغه زمانه کې چې کوم د بیت الله مجاورینو خپه شو، داسې به وویل خطه د مونږ د بیت الله په مقابله کې بل کور جوړی او خلق د دې نه منې کې چې هغې له به ځې پورېږه د دې له د بېعزتي کو. لاړ د دې بیت الله نه یو عربي او یمن ته صنعا ته ځان ورساو او په هغې کې لوی اودسمات یې وکړ. داسې بېعزتي ولا وکړم چې رسوی کړ. هلکه دا چا کړي دي؟ دا جي هغه عربو کړي دي. کړي بیت الله والا سړی راغلی دی او ابرهه بادشاه تا چې کم کور جوړ کړی او تا بیت جوړ کړی ته وایې چې خلک بدل ته طواف عمرې له راځي عبادت له، د هغې بېعزتي وشوه پکې لوی اودسمات یې کړی. ښه داسې یې کړې ده، زه به ورځم او د عربو بیت الله به روانوم. قسم یې وخوړ. لوی لښکر یې تیار د اتیانو لښکر چې وته او را روان شو. او په لاره چې کوم څوک قوم مخې له ورځي او مقابله کوي لوی لښکر دی هغه بربادوي، او چې څوک یې تابع کېږي غږ ورته نه کوي. دا ابرهه دا لوی لښکر د اتیانو مشرتي باندې ابرهه سور دی. دا راغی او د بیت الله شریف نه بار د مزدلفه او د مینا په دامیانس کې یو وادي د وادي محصر ورته وایي، په هغې کې دیره شو. سوال جواب یې راولېږه د مکې خلکو له، وی زه راغلم ستاسو سړی راغلی دی او زما بیت هغې کې اودسمات یې که هغې بدل اخلم او دا بیت الله د لروانو پرېږدم نه. نو که تاسو ما سره مقابله کوئ لاول به تاسو وجنم او بیت الله نه پرېږدم، او که تاسو مقابله نه کوئ نو بس اخوا شئ چې دا بیت الله روان که موزم. او د راتلو سره هغه خپله لویه دوړه دمکي وچلوله، څومره چې د عربو د خلکو خانو ګډې چیلې څاروي هغه ټول په قبضه کې واغېشتل، چې مړه کړل او په قبضه کې واغېشتل چې دا خلک ویرېږي. دومدام یې جوړ. دغه وخت کې د بیت الله د عربو مشر د حضور پاک نیکو عبدالمطلب د هغه 200 خان یې ګیر کړل. عبدالمطلب راغی ابرهه له، چې ابرهه سوال جواب ولېږه نو دی راغی چې دې څنګه راغی. خلک ورته وی صاحب د مکې مشر دی عبدالمطلب تا سره ملاقات کړي. د هغه دا خیال و چې دی به راشي او د ما تابع به شي او بیت الله ما تفریض مات کړ. وی صاحب دا عبدالمطلب چې مخامخ سنگ ورته ودرېد دا عبدالمطلب دی، دی د حاجیانو خدمت کې د قوم.
او د زمزم یو کویر دلته د هغې خدمت هم دی کوي او د دې ټولو عربو مشر دی د هغه د مخ دون عزت و چې ابرهه ورته د خپل تخت نه پاڅېده او دی یې راوسته او ځان سره په خپل تخت باندې کېنه عبدالمطلب صاحب څنګه راغلی وی زما 200 اوښان دي هغه دي نیولي دي هغې له راغلي ما له خپل اوښان راکړي وی بل څه خبره خو نشته وی نه بل څه نشته هلکه وی دله خپل اوښان ورکړي وی ما خو وی چې عبدالمطلب ډېر هوښیار سړی ځکه دې مخ ته مو کتل د دې مخ نه دې زه متاثر شوم دې مخ کې بعض انسان مخوري دي دې مخ ته مو کتل نو ما دا فیصله وکړه که ته وی چې واپس ځو زمونږ دا بیت الله مروانه و نو زه واپس تلم ستا مې دا لحاظ کوم نو د بیت الله سوال دی ونه که چې دا مروانه و د خپلو اوښانو سوال دی وکړه اوښان څه شی دی که دا دی ویلې وی دا مې درته پرېښوده او ته څه وایي وی انا رب الجمل رب الابل وی زه د اوښانو مالک یم او خپل اوښان دنه غواړم او د بیت الله بل رب دی پوه شو خپل کور یې پوه شو که بچکی بچ به کې او که نه بچکی خپل کار دی که ایمان دی شي ما له خپل اوښان راکړه او ته پیشه بیت الله دی پیشه هغه د اوښان ورکړل او چې ابرهه کله کوشش شروع کړه چې ځم مشرتی نه دی وهی په تبر په سټای او بیا هم نه دی چې ښي طرف ته وله مخکی دي چې ګس طرف ته مخکی دي چې مشرق ته مخکی دي چې بیت الله ته مخکی نه دي په برلاري وتښتېد الله د دریاب د طرف نه د توتکرو په شکل دا توتکري نه دي د دې په شکل مارغان الله روچت کړل هر مارغه سره 3 کاڼي یو په مخوکه کې یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او راتلل به هغه کاڼي به را براو او د انسان په سر به د ابرهه د لښکر لګېده او لاندې به ترې وته یو توتکرې د 3 کسانو دپاره شو الله کولی شي که نه ټول لښکر برباد شو خطا د بیت الله حفاظت الله ولې وکړو اوس نه کوي هغه وخت کې کو بل ورځ قرآن شریف ته تیلې ورته شوی دی که نه فلوریډا په امریکا کې اوس ولې نه کوي د امریکې په دې خلکو توتکري ولې رانلل دا به ستاسو ذهن کې سوال لري د بیت الله 3 څیزونه دي ما ذکر کړل د بیت الله حفاظت کله چې حضور پاک متعلق څوک راغلي دي هغه هم خدای دلیل کړی دی وفات ته پس هم چا کوشش کړی سورنګانې کنیسې هم خدای دلیل کړی دی قصې تاسو ته معلومې دي او د بیت الله هغه دا د قرآن شریف سوځونکي ولې الله برباد نه دا ولې هغه زمانه کې مسلمان نو کار چاته حوالو الله تعالی ټول مشرکانو عبدالمطلب او قوم ټول مشرکان مسلمان نو الله وی زبکم اوس خو ته یې کنه اوس خو مسلمان شته ته سره پاره اوس چې خدای دا کار کوي ستاسو ډیوټي ده ته به ټوپک سره برور پسې رااله ته به ټوپک صرف تربوت پسې رااله ته به کلاشنکوف صرف د خپل ځمکې د دفاع لپاره رااله او ته به د میزایل صرف د خپل ملک د بچاو لپاره رااله او ته به جس صرف د خپل ملک د بچاو لپاره استعماله دا جس سره پاره دی دا میزایل سره پاره دی او د اټم بم سره پاره دی دا به سره پاره استعماله صرف دی چې د ما په ملک څوک حمله ونه کړي صرف دې لپاره چې د ما په خوره څوک حمله ونه کړي زه به میزایل استعمالوم او زه به توپ استعمالوم او زه به فوج استعمالوم زه به ټانک استعمالوم قرآن دپاره به نه استعمالوم الله دپاره به نه استعمالوم هغه زمانه کې نو الله حفاظت کو یا که او کمو لوط علیه السلام صرف 100 کسانو نو الله ولا دفاع وکړه نور نو نوح علیه السلام صرف 2 یا کسانو نو الله وی دا قوم به برباد کړم نور نو اوس خو په اربونو مسلمانان دي اوس به موږ خدای فوقه کوي دا مسلمانانو حکمرانان څه شو عوام ته غلطي نشته عوام څوک موږ څه کولی شو ایسم نشو کولی حکمران نن سبا 250 ملک د مسلمان دي تیل وسره شته ټوپک شته ایټم بم وسره شته دریابي لارې د دې په قبضه کې دي ټولې سونا وسره شته د دنیا معدنیات وسره شته میزایل وسره شته یعنی که نور اسم نی سفارتی روابط او تعلقات وشته کنه چا غږ وکړه کم حکومت پاسېده او د امریکې خلاف اعلان وکړه چې موږ به سره سفارتي تعلقات نه کوو سفیران یې د خپل وغوښتل وکړل داسې حکومتونه
اوس بدله خدای نه ساتي، اوس به ته ساتې. اوس تا سره ټمبم شته، تا سره میزایل شته، تا سفارتي تعلقات شته، تا سره اوړه غنم شته، ته محتاج نه، ته مسلمان یې. مسلمان ډیر دی په طاقت برابر دی. اوس بدله خدای دا دفاع نه کوي، ابرهه لښکر غوندې کار دله اوس نه کوي، اوس به ته کوي. نه نه دغه وکړه که سبا راشي او دغه دریاب کې درته مخامخ دغه ودرې بیړه ودرې په بیت الله دله حمله وکړي، بیا به څه کوې؟ دغه درته بیړه ودرې په مسجد نبوي درله حمله وکړي، بیا به څه کوې؟ مسلمان بے حصہ دی، د مسلمان حکمران بے حصہ دی. کم از کم دې وخت کې دی له پکارو چې د ټولو مسلمانانو ملکونو سربراهانو یو اجلاس شوی او فوراً یې د دغې ریاست سره او د دغې ملک سره سفارتي بایکاټ کړی وي چې تاسو زموږ سفیران راځه او زه خپل د په مخه که زموږ نه دي پکار. زما د قرآن ولې بېدتي کېږي او اعلان کېږي، اعلان باقاعده چې پلان کی تاریخ باندې به زه سوځم، د اختر د مسلمان د اختر دا روزه پې ورسکور کوم. صدام حسین چې وجه نو ورځې خو ډېرې وې، د اختر په ورځ یې مړ کړ، د اختر په ورځ یې پانسي کړ، نورې ورځې نه وې څه، دا ستا له سترګو کې خاوره اچولی. او قرآن سیدم مخکې نه اعلان کوي چې زه به سیدم، دا هم نه چې په پټی کوم. او بیا په هغه ورځ به کوم چې د مسلمان اختر به دې خوشحالي خپله کوي که دې په دې قرآن اوښکې به یی، چا به اوښکې به یولي، چا به هم نه به یولي. دا زمونږ بېحسي ده، دا زمونږ کمزورتیا ده. د ټولو دنیا د مسلمان طبقه او د مسلمانانو ملکونو غیرت هغه چیلنج کو. زه ګورم چې د مسلمان ملک بادشاه کې فوج کې غیرت شته او که نشته؟ هېڅ هم نشته. چې ته په خپل قرآن ننګونه کې، په خپل خدایونه کې، په خپل پیغمبرونه کې، په خپل بیت اللهونه کې، نو ته به کوې څه؟ دغسې به راځي نو. کله به درنه یو ملک نیسي عراق، کله به افغانستان نیسي، کله پاکستان نیسي، کله بل ملک او کله بل ملک او کله بل ملک. موږ به دغسې ناست شو، موږ سوال له همدغه ملکونو ته ځو. زموږ حکمران طبقه به خیر او خیرات له بیا ملته ځي. زما قرآن سوځوه خو پیسې راکړه، زما قرآن وسوځوه خو جی پیسې راکړه، زلزله سیلاب راغلی پیسې راکړه، غریب یم مثلا امداد وکړه، ماله جز راکړه، تا سره پې جنګ کوم، جز راکړه، ماله توپ راکړه، ماله ټینک راکړه، ماله میزایل راکړه، شابه خیر دی که زما قرآن سوځی. دا صرف د خولې دغه دی اعلان دی او صرف د خولې احتجاج دی. هغه د مصنوعاتو نه هم چا بایکاټونه کوي چې دغې ریاست او د امریکې مصنوعات به موږ نه اخلو. د مسلمان بېحسي ده، بېغیرتي ده، بېغیرتي بېحسي نه ده به ورته ښه نوم والم، بېغیرتي ده د مسلمان. نو مارونو دا درې څیزونه د عزت دي، نو مسلمان په ایمان دی او دا درې زموږ نښې پاتې دي، نورې نښې اکثریت تللی دي، دا درې پاتې دي. ته خو د امریکې یو جنډه وسوځوه، زما جنډه څه تا دا چل کړو. مونږ خو تورات نه شو سوځولی نه انجیل سو، خو مونږ د خدای کتابونه ګڼو، مونږ کې خدای ایمان شته. نو خو چې انجیل هم د خدای کتاب دی، ټیک ده چې دې پکې تحریف کړی دی، ګډوډ کړی دی. تورات هم د خدای کتاب دی، مونږ به هغې له ګوتې عزت پکوو، عزت پکوو. او زما د قرآن عزت نه کېږي، سر عام راځي تلې ورته وایي. د یو قرآن په سوځولو قرآن شریفونه نه کمیږي، دیګنې قرآن شریفونه به کم شي. ډېر قرآن شریفونه جومات ته تلې ورته شي او هغه وسوځي مثلا، لیکن د مسلمان غیرت ته تلې والي. او مونږ ته نه د دې حکمران طبقې والا ته، د پتلونونو والا، دا د هغې خیرات خواره، دا د هغې تالیست، دا د هغې په شان جامې اغوستونکي چې د هغې په شان لباس یې بیا هم اغوستی دی، او د هغې په شان سرونه یې پرېښي او د هغې په شان ښځې بربنډې کړي دي، او د هغې ملکونو ته سوال کوي او زولی ورته نیسي، د هغې دپاره چلنج دی. مونږ به څه وکړو؟ مونږ به هم یو کار کوو، مونږ به د خدای په حضور کې جاړو، مونږ به دا سوال کوو چې خدای زموږ حکمرانان هغه حکمرانان جوړ کړي چې هغه غیرتمند مسلمانان دي، دا دې خدای مونږ له راکړي. محمد بن قاسم غوندې
داسې غوندې حضرت عمر فاروق غوندې، حضرت علی مرتضی غوندې، حضرت عمر ابن عبدالعزیز غوندې، هغه څه خو نشي کېدی، خو چې د هغې سلم او زرم حصه خو پکې، یو غیرت خو پکې. نو مونږ به پې د خفګان اظهار کوو، د خدای د قرآن په سوځېدو، بله خوشحالي به رستو کوو، دا غم به مخکې کوو، او 2 رکعاته نفل به کوو، جاړو به خدای ته، لږ خدای ته وجاړئ او 2 رکعاته نفل وکړئ چې غاړه م خلاصه شي. په خدای وسم نشته نو څه وکړو؟ لږ وجاړئ خدای ته، ښه، یو 2 رکعاته نفل وکړئ. خوشحالی اظهار مه کوئ، د دې غم اظهار وکړئ، او دا سوال وکړئ چې خدایا د امت مسلمه چې کم لیډرشپ ته او کم مشران دي، خدای غیرتمند راکړي. دا سوال وکړئ. زمونږ د قرآن، زمونږ د بیت الله، زمونږ د مسجد نبوي، زمونږ د مکې مکرمه او د مدینې منورې، او زمونږ د دې ملک او د دې وطن د ټولو د الله حفاظت نصیب وګرځولي. دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب العالمین دا کم ظلم چې زمونږ قرآن سره شوی دی، یقینا دا اوس دې وخت کې د مسلمان کار دی. خدای مسلمان بې حصه دی. دغه قومونه څوک چې په دې سازش کې شریک دي، چا چې کړي دي په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي. الله ته امریکا تباه کړي، خدای امریکا او د هغه ریاستونه ټول تباه کړي. خدای ته پې زلزلې راولي، ته پې خپل غضبونه راولي، او که د هغې څو کمې جنټانې او په مسلمانانو کې د منافقانو په شکل کې د خدای هغه ورسره تباه کړي. عام مسلمانان محفوظ کړي ربه. خدای زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. خدای زلزلو نه مو ساتې، سیلابونو نه مو ساتې. په کومو مسلمانانو چې زلزلې سیلابونه راغلي دي، په کومه ګناه دي ونیتې ورته معاف کا.